بسم الله الرحمن الرحیم. د ما محترمو، پرون موږ جنازې چیګې کړې او د وخت حکومت نه مو دا مطالبه وکړه چې د دو صفاق قاتلان دي کفر کردار ته ورسولی سي. د موږ احتجاج مظلومانو دپاره او دا د هغو مظلومانو د وینې اثر ده چې نن سرعام یو سړی چیګېږي او په احتجاج چې داسې سیخپا ده چې موږ شهیدانو ته دی مرداړ وایي او عسکریت پسند مخاطب کوي، خو د قوم عمایدین ورسره دمکاو کوي، هغو ته دمکیانې ورکوي. نو د دغه بیان دی دا قوم نوټ کی. نن دغه سړي سرعام د قتل اعتراف کړی ده او دا بیان قوم تر مخته او دینه تاسو اندازه ولګو چې د دغه سړي عزایم څومره واضح دي. زه دغه سړي ته وایم چې نن د تا کور چې کومه کنډک پخیږي دا د حکومت په پیسو باندې پخیږي او چې دې باوجود ته د قانون او د عدالت تقاضې په عمل کوي، غونډګردي کوي او قوم مشرانو ته دمکیانې ورکوي او چې کومې نوکرۍ نه ته په نوکرۍ په تنخواه باندې ته کوم کور چلوي په هغې باندې هم لعنت وایي. دا د پښتون قوم روایات دي. دی وایي چې زه د دهشتګردي خلاف جنګ کوم. جمعه 8 دن دې نه کېږي چې پولیس وردی د کوزه کړې ده او توپک د غاړې ته اچولی ده. تا نه د ما تاریخ ویر ده چې د روز اول نه چې زه د دغه جنګ نه متاثره یم. په ما پلار باندې 3 خودکش حملې سلی دي، په ما په ورور باندې حملې سلی دي، په ما کور باندې حملې سلی دي. ما لاره تیر کال دغو خلکو نیولې وه، زه الله ورنه بچ کړی، ما ته دمکیانې میلاویږي. آیا روز موږ د علماء کرامو جنازې چیګو او نن یو سړی چیګیږي دا وایي چې زه د دهشتګردۍ خلاف جنګ کوم او چې څوک دې ما تر مخ راځي زه به یې په ګولۍ باندې ولم. نو چې چوره د خولۍ د هغې حساب سره په کار ده چې ته خبره وکړې. د دهشتګردۍ مخامختیا شاید چې ته چوره وخت نه کوې، موږ د دې شیانو د دې مشکلاتو ډېر وخت نه مخامختیا کوو. ته دهشتګردۍ په نام باندې د قوم معصوم خلک نسې قتلولی نه انشاءالله. او ته شهدا ته مرداړ وایې او موږ به تا ته شاباش درکوو. نو قوم د خانه جنګي طرف ته مه بونجوه، کنې دا قوم به هیڅ کله تا نه کي معاف.